بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو په علم کې دا چې د ملکن ډویژن او قبایلي زم اضلاعو باندې کوم ټیکس نافذ شوی دی د هغې خلاف د وخت کې په عوامو کې یو ډیر لوی شدید بېچیني او د اضطراب یو کیفیت دی. په دغه سلسله کې د مختلفو سیاسي جماعتونو د طرف نه مختلف اقدامات شوي دي او غونډې شوي دي. جمعیت علما اسلام چونکې د روز اول نه د 25وي آییني ترمیم په موقع باندې په ملکن ډویژن سمیت په قبایلي اضلاعو باندې د هغې آییني حیثیت ختمول او د هغې باندې د ټیکس د نفاذ د هغه وخت نه په مخالفت کې ولاړ دی. دې وخت هم جمعیت علما اسلام هغه یو قائدانه کردار ادا کوي. نو د ملکن ډویژن د ټریډ یونین صدر عبدالرحیم صاحب چې کوم اعلان کړی دی سبانۍ ورځې دپاره 21 تاریخ د منګل په ورځ باندې په پوره ملکن ډویژن کې د شټر ډاون، نو جمعیت علما اسلام په هر ضلع کې د ملکن ډویژن او د جمعیت علما اسلام سره وابسته چې څومره هم زمونږ د بزنس کمیونټي د بزنس فورم دی د هغې ټولو په خدمت کې دا گزارش دی، د ټول ولس او د ټول قام په خدمت کې دا یو اپیل کو چې د دغه فیصلې ملاتړ وکړو او دغه خپل احتجاج مونږ ریکارډ کو او حکومت باندې دا خبره مونږ واضحه کو چې مونږ په ملکن ډویژن کې هیڅ قسم ټیکس منلو ته تیار نه یو. دا زمونږ په حق باندې ډاکه ده او کوم وخت کې چې زمونږ د ریاست پاکستان سره الحاق شوی وو د دې خبرې په هغه وخت کې وضاحت شوی وو چې کوم مراعات چې د ریاست په وخت کې دلته د ولس ته ملو هغه مراعات به برقرار ساتلی کیږي او په هغه مراعاتو کې د ټیکس نه استثناء دا هم شامله وه. لہذا زه اپیل کوم د ملکن ډویژن چې څومره هم زمونږ تنظیمات دي د جمعیت علما اسلام، څومره زمونږ بزنس کمیونټي ده، څومره زمونږ عام ولس دی، څومره زمونږ مختلف یونینز دي، د هغې ټولو نه زه دا اپیل کوم چې دا احتجاج مؤثر کوي چې حکومت د دغې ټیکس په واپس اخیستلو باندې مجبوره کو، په اتفاق باندې، په اتحاد باندې او په یووالي باندې او د خپلو را روانو نسلونو د هغې د جوړښت په خاطر باندې ښاد اوسئ، آباد اوسئ. جزاکم الله احسن الجزا.